اخلاقی وي او بیا په ټولو کې ښه اخلاقي سړی هغه چې د هغه د خپلې بیبي سره اخلاق ښایسته دي. بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی وی خیرکم خیرکم لاهله، غوره په تاسو کې هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره اخلاق ښایسته دي. د نورو خلکو سره خو ته لږ ټیم میلاویږي، جی جناب به ورته وکړي، د بیبي سره دې ټول ژوند دی. نو غوره انسان او بهترین انسان هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره اخلاق ښایسته دي. او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی وانا خیرکم لاهلی، په ټولو کې بهترین اخلاق زما د خپلو بیبیانو سره دي. نبی علیه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام نه چرته خپل غلام والد او نه چرته خپل بیبي والده، په ټول ژوند کې نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل بیبي لا چرته گزار نه دی کړی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي بهترین انسان په تاسو کې هغه دی چې هغه د خپل بیبي سره ښایسته اخلاق چلی، او په تاسو ټولو کې زه د خپلو بیبیانو سره ښه اخلاق کوم. نو احادیث مبارکو کې خدا راغلی دی چې د خپلې بیبي سره ښه اخلاق کوه. څه څه کوتاهۍ به بیبي کې وي خو هغه به نظر انداز کوي. ما درته ووایي چې ښځه دا پیدا شوې ده د چپې پوښتۍ نه، نو څه ناڅه کوږوالی به په دې کې وي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی استوصوا بالنساء، زه تاسو ته د ښځو متعلق وصیت کوم. د ښځو متعلق زما وصیت واورئ او عمل پې وکئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی فإن المرأة خلقت من ضلع، ښځه دا د چپې پوښتۍ نه پیدا شوې ده. وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، او د دې په دې برې سر کې کوږوالی ډېر وي، د پوښتۍ برې سر کې کوږوالی ډېر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی فإن ذهبت تقیمه کسرته، کو ستا دا خیال وي چې زه دا اډوکی نیخ کمه د پوښتۍ دا، نو څه به یې کوې؟ کسرته مات به یې کې مات. بعضې خلک یې که نه خپلې بیبي سره سختي کوي، وال ټکول کوي، هلکه دا ولې کوي؟ زه یې نیغومه، زه دا نیغومه، هغه الله نیغه نه ده پیدا کړي، نو ته به یې څه نیغه کې؟ پوښتۍ چې سړی نیغی دا چجه نیغی نو څه انجام به یې راځي؟ ماتی به یې که نه. نو دی وایي زه دا نیغومه، ځکه وهل او ټکول ورسره کوم. نه د هغې په فطرت کې کوږوالی دی، ته یې نشي نیغولی. او دا چې کله کږه وي نو ته دې خپله پیدا اغستی شي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی وو که ته چېرته دا نیغی نو نیغول د دې څه دي؟ کسرته مات پای کې، او ماتول یې څه دي؟ طلاق دی. ته ورسره دومره سختي کوي چې زه څنګه وامه هغه شان دا چلیدلې، نو خبره به دې ته ورسوي چې طلاق به راشي. طلاقو ته به خبره ورسوي. هغه الله تبارک وتعالی کږه پیدا کړې ده. تو سره ګزاره کوه، تو سره ګزاره کوه. هر انسان دا غواړي چې ما څه ویلې او بیبي هغه منلې، او چې ما څنګه وي دا هغه شان وي. نو داسې ښځه هم غواړي که نه چې ما څه ویلې نو دا خاوند هغه شان وي. دا خاوند وایي چې ما څنګه ویلې دا ښځه اخ که شان وي، نو داسې به دا ښځه هم وایي که نه چې ما څنګه ویلې چې زما دا خاوند هغه شان وي. بعضې اوقاتو کې مونږ وګورو که نه یو سړی داسې خبرې ته یې وکړي او داسې کارونه وکړي چې مونږ وایو دا ډېر کم عقل دی. یقینا کم عقلتوب کارونه وکړي او یم کم عقل، خو دا کم عقل سړی خبرې مونږ څه کوو؟ برداشت کوو. کم عقل سړی خبرې مونږ برداشت کوو، خو دا کم عقل سړی د خپلې ښځې غلطي نشي برداشت کولی. نو د دې سړي دا کم عقلې خو مونږ برداشت کړې، د ده دا غلطۍ مونږ برداشت کړې، او دی الله کوک پیدا کړی دی؟ نه، دی خو الله نیغ پیدا کړی، بیا کاږه واږه کارونه کوي.
او ښځه خو الله پیدا کړې ده کږې پوښتې نه ده نو که د هغې نه کوږ کار وشو نو هغه نه برداشت کوو او سړی خو الله د کوږ نه دی پیدا کړی خو دی ډېرې کږې وږې وکړي هغه موږ برداشت کوو نو حدیث مبارک کې راځي فإن ذهبت تقيمه كسرته کو چېرې ته دا وایې زه دا پوښتۍ نیغوم نو څه به یې کې ماته به یې کې وإن ترکته لم یزال اعوجا او که ته یې پرېږدې نو دا به دغه شانتې کږه وي او تا ته به فایده رسوي نبی علیه الصلاة والسلام بیا د حدیث په آخر کې ویلي فاستوصوا بالنساء د حدیث په اول کې هم ویلي دي زه درته د ښځو متعلق وصیت کوم د دوی سره خیر کوئ خیر او په آخر کې بیا ویلي د ښځو متعلق درته زه وصیت کوم ګورې د ښځو سره سختي مه کوئ د ښځو سره سختي مه کوئ د هغې سره خیر کوئ خیرو د هغې سره ښه اخلاق کوئ حدیث مبارک کې راځي دی بل حدیث مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها خلق آخر یو مومن سړی بل د مومنی نه نفرت نه کوي مومن خاوند د خپل مومنی ښځې نه څه نه کوي چرته نفرت نه کوي ان کرہ منها خلقا رضی منها خلقا آخر کو چرته هغې نه داسې یو کار وشي بدو نو هغې ته مه ګوره د هغې په ښو صفاتو باندې څه ور واچوه نظر ور واچوه د هغې بد ځان ته مه راټینګوه د هغې اخلاق د هغې ښه ځان ته راټینګ که که نه ځان ته ښه راټینګ که مثال په طور یو ښځه ده شکل و صورت نه ښه ښایسته ده نسب هم ښه دی نور ستا د مور او پلار هم ښه خدمتونه کوي ستا د بچو هم خدمت کوي هر کار ښه سم کوي خو څه چل نشي کولی سالم ښکلی نشي پخولی هر کار د هغې برابر دی ستا د مور او پلار خدمت کوي ستا د بچو تربیت کوي ستا خدمت کوي هېڅ کمی کوتاهي په هغې کې نشته دی خو صرف څه نشي کولی سالن ښکلی نشي پخولی نو زمونږ خلک څه کوي دغه ټول ښه صفاتونه د هغې فري دي او دغه بد صفت پې راټینګ کړي چې ګوره چې د څنګه کورنۍ نه مې راوستې اړو عقل یې درته نه دی ښودلی اړو عقل یې درته نه دی ښودلی نه دې ته نه ګوري د ښو صفاتو ته یې نه ګوري خیر دی که چېرته سالن ترې نه خراب راغی خیر دی که چېرته سالن ترې نه خراب راغی یو واقعه کې راځي یو صحابي و د هغه سره ښځې لکه جبه یې پې وچلوله اواز یې ورته پورته کړو د خاوند له جوابونه ورکړو او د عمر رضی الله تعالی عنه دور خلافت و هغه امیر المؤمنین و هغه عمر چې د مشرق او د مغرب هم د هغه بادشاهي وه هغه عمر چې شیطان به د هغه نه تښتېده چې په کومه لار به عمر ته هغه عمر چې کافر ته به مخامخ شو نو په هغه به لرزه راتله عمر رضی الله چې کافر به ولیدو نو په کافر به لرزه راله خپې به یې رپېدې عمر رضی الله تعالی عنه دوی زما عمر رضی الله تعالی عنه ته بس صلاح ورسره کوم نور تعالی طلاق در کوم ښځې ته وي پرېږدم دی نه دی پرېږدم نوره راغی عمر رضی الله تعالی عنه هغه سره صلاح مشوره کوي چې ښځې نه تنګ شم طلاق وله ورکوم چې دروازې له راغی اوس د عمر رضی الله تعالی عنه بیبي ځان له هغه له جوابونه ورکړه اواز یې پې لږ پورته کړی دی ده چې غوږ کېښودوي زه خو چې کومې خبرې راغلې ما خو د عمر سره هم ده او د عمر سره ده زه روان شو تېنه عمر رضی الله په دروازه کې ولیدو په ده پسې رووتو هلکه دې خوا راشه څه له راغلی سره نه هم راغلی جي هسې راغلی وم نه نه څه له خو راغلی وي او یې څه له راغلی وم خو د هغې جواب ما ته میلاو شو ولې څه چل دی راشه کېنه خبره وکړه ښکلي هغه ورته وي ما له مې ښځه جوابونه ډېر راکوي په ما باندې خپل اواز پورته کوي ما وایي چې زه عمر رضی الله سره صلاح وکړم چې دې له طلاق ورکومه پرېږدمه جدا کوم یې د ځان نه عمر رضی الله ته وي په مرګ به جدا کېږي هسې نشي جدا کېدی په مرګ به دې جدا کېږي وی ولې که تا دا ولیدل چې ما له زما ښځه جوابونه راکوي په ما یې اواز پورته کړی دی خیر دی
خیر دی دا ښځه زما خدمت کوي، زما پیزار پاکوي، زما کپړې انځي، زما صادر انځي، زما د بچو تربیت کوي، مال د کور ټول کارونه کوي دا او زما په حلاله طریقه خواهش پوره کوي. کو دا ښځه نه وي زما نه زه په حرامو کې مبتلا کېدم. زما د حلالې طریقې خواهش دی پوره کړی دی، زما کپړې دی انځلي دي، مال سالن دا پخوي، زما د بچو تربیت دا کوي. خیر ده که آواز یې لږ پورته کړو نو زه به دا برداشت کړم که نه. دا داسې ګرانه خبره ده. ښځې له به طلاق نه ورکوې، ځه په مرګ به دې جدا کېږي، هسې ته نشي جدا کېدی. هغه ورته وي بلکل تا خو زما سترګې رڼا کړې، تا زما سترګې رڼا کړې. نو که د ښځې نه یو کار بد وشي نو هغه مه رانیسه، د هغې په ښو اخلاقو په ښو کارونو باندې څه ور واچوه، نظر ور واچوه، دا نه چې د دې نه دا بد وشو. دارنګې بل حدیث مبارک دی، یو صحابي راغی نبي علیه الصلاة والسلام نه یې تپوس وکړو، وی په ما باندې د ښځې څه حق دی؟ نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. حدیث مبارک ته غوږ دي نه زه یو څو فایدې بیانوم تاسو ته. د حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام له صحابي راغی په ما باندې د ښځې څه حق دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې په خپله څه خوري دا به په هغې باندې خورئ، په خپله څه اغوندي دا به په هغې باندې اغوندئ. بعضې خلک داسې که نه بار به ځان له د ملګرو سره دوستانو سره په هوټل کې خوراکونه کوي، د کور غم ورسره نه وي، چېرته په هفته کې کیلو ټماټر راوړي بیا ورته ښځه وایي ټماټر خلاصي، دا ستاسو څنګه خېټې دي؟ ما خو پرون راوړي روغ کیلو، ما خو پرون کیلو راوړی دی. په خپله بار خوراکونه کوي. نه نه څه چې په خپله خوري دا به هغې له راوړي، دا د ښځې حق دی په تا باندې. هغه حدیث ام زرعه یو مشهور حدیث دی، حدیث ام زرعه باندې مشهور دی. عائشه صدیقه رضی الله عنها یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل زه درته یو کیسه کومه، د 11 تنو ښځو کیسه ده. او حدیث مبارک کې راغلې اوږده کیسه ده. هرې ښځې د خپل خاوند چا صفت بیان او چا بد بیان. 11 ښځې یو ځای شوې د خپلو خاوندانو خبرې کوو، خو یو بل له قسمونه ورکړه چې ګوره د یو بل نه به یې پټو نه څه. نه یو وي زما خاوند داسې دی لکه زمری، او بل وي زما خاوند داسې دی لکه پیشو او داسې. مطلب دا دی هرې ښځې د خپل خاوند چې څه هغه یې بیان کړو. خو په هغې ټولو کې ام زرع دا یوه زنانه د هغې چې د خپل خاوند کم صفتونه بیان کړو داسې پکې بل چا نه بیان کړي. نو څه وي پکې هغې پکې یو خبره دا کړې وه، وی ام زرع زما مټې غټې کړې وي، زما مټې غټې کړې وي. دا ابو زرع زما مټې غټې کړې، یعنې زما خاوند وي زما مټې غټې کړې وي. نو مټې به څه غټېږي؟ هسې غټېږي که په خوراک غټېږي؟ په خوراک غټېږي که نه. مطلب دا دی ماله کور ته خوراکونه ښه راوړي وي، ښه خوراکونه ماله راوړي. خو دا د دې ړومبې خاوند، بیا ول هغې خاوند طلاق ورکړی، د کوم خاوند چې ول طلاق ورکړی دی د هغې صفتونه کولو. یو یې پکې دا خبره کړې وه وي هغه زما مټې غټې کړې وې، مټې وي داسې ساتلي ومه. نو مطلب دا دی کور ته راله خوراکونه ښه راوړو. نو په آخر کې نبی علیه الصلاة والسلام عایشه صدیقه رضی الله عنها کیسه بیانوي او نبی علیه الصلاة والسلام ورته دا نه چې بس که ما نه نبی علیه الصلاة والسلام یې اوري. نو چې ټوله کیسه ختمه شوه نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وی عایشه ابو زرع چې د ام زرع له څنګه و زه د هغې نه تا لره بهتر یم. د هغې دپاره چې څنګه خپل خاوند و د هغې نه زه تا له بهتر یم، ځکه وی هغه هغې له طلاق ورکړی او زه تا له طلاق نه در کوم. ټیک شو؟ نو د حدیث مبارک کې راځي او دا چې په خپله څه خوري هغه په خپله ښځه باندې خورئ. دویم دا چې څه اغوندي په خپله څنګه کپړې ځان لاخلي څومره قیمتي دا به ښځې لاخلي. او دریم ولا تضرب الوجه، په مخ باندې به ګزار نه ورکئ، په مخ باندې به ګزار ښځې له نه ورکئ. ښځه نه د مخ د وهلو نه نبي علیه السلام مطلقا منع فرمایلي ده. بچی له به هم په مخ باندې ګزار نه ورکئ. مونږ عام طور پر چته وړو کې وو جزر په مخ له کړس ورکو. نه نه دا مخ ډېر معظم ځای دی، په دې به چرې ګزار نه ورکئ. نبي علیه الصلاة والسلام ته منع فرمایلي ده. نه به ښځه په مخ باندې وای، نه به معشوم په مخ باندې وای.
او نه به شاګرد په مخ باندې وای ګورې په مخ به څپېړه چېرته نه ورکوي. نو یو دا چې ولا تضرب الوجه په مخ به یې نه وای دا د ښځې حق دی. او دریم دا چې ولا تقبح بدې ردې به ورته نه وای کنزل به ورته نه کوي. بعضې خلک عجیبه خلک دي ښځې ته کنزل کوي. ښځې ته څه کوي؟ ښځه پرېږده زه هم چې ښځې ته کنزل څوک څنګه کوي؟ د ښځه پرېږده خو مور او پلار ته وله کنزل کوي. بعضې بېوقوفه انسانان زه به ورته بېوقوفه ووایم چې د ښځې مور او پلار یادوي. ستا پلار داسې سړی دی ستا مور داسې نعوذ بالله من ذلک. ښځې ته کنزل کول یا د هغې مور او پلار کنزل دا ډېره غټه ګناه ده. نبي علیه الصلاة والسلام ته منع فرمایلې ده. او دریم دا بل دا چې ولا تهجر الا فی البیت. چېرته غلطي ترې نه وشوله او ته ورله رټنه ورکوې اول خو دا خبره ده چې ته ورته نصیحت وکړې نصیحت ورته وکړې نصیحت ورته وکړي چې یاره زما په تا باندې دا حق دی. کو په دې سمه نه شوه بیا دویم حکم دا دی چې بستره ورسره جدا کا جدا شه ترې نه خو صرف بستره به ورسره جدا کوې کور به ورته نه پرېږدې. دا خو تا د هغې زړه مات کو ته لاړ شي بستر دې واخېسته بېټک کې سملاستي. نه نه دا اجازت نشته دی. صرف بستره به ورسره جدا کې او شریفه ښځه درنه ښځه عقلمنده ښځه د هغې دپاره دا لویه خبره ده چې خاوند د هغې نه مخ واړوي په بستره کې. دا د هغې دپاره ډېره درنه خبره ده چې خاوند د هغې نه په بستره کې مخ واړو او به پوه شي چې خاوند مې رانه خفه دی. نو د ښځې نه به جدا کېږي خو په بستره کې نو دا چې ته ورته کور پرېږدي دا د هغې حق دی. به هر حال ډېر احادیث مبارکه دي. یو دا سوچ وړه کوئ لږ ښه نبی علیه الصلاة والسلام نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل حجة الوداع چې ورته ویلی کېږي حجة الوداع دا د نبی علیه الصلاة والسلام اخري حج و اخري حج او په دې باندې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی وی کېدی شي د نن د دې نه وروسته زه تاسو ونینم. یو روایت کې داسې راځي د حجة الوداع په موقع کې نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته وفرمایل وی کېدی شي د دې حج نه وروستو را روان کال زه تاسو ونینم. مطلب یې دا چې زما ستاسو په منځ کې نوره جدایي راتلو واله ده. هلته نبی علیه الصلاة والسلام یو څو ډېر لوی کو نه سمېږي پرېږده ځه نبی علیه الصلاة والسلام څه ډېر لوی غټ غټ وصیتونه کړي وو. یو وصیت په هغې کې د زنانو متعلق و. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی وی الا واستوصوا بالنساء خیرا خبردار زه تاسو ته وصیت کوم د زنانو متعلق د خیر فانما هن عوان عندکم دا ځکه دا ستاسو سره څه دي قیدیان دي قیدیان دا ستاسو سره قیدیان دي. هغې خپل د پلار کور پرېښی دی تاله راغلی ده د پلار کور یې پرېښی تاله راغلی رونه یې پرېښی دي پلار یې پرېښی دی خپل کور یې پرېښی دی ستا سره ناسته ده دا ستاسو سره قیدیان دي. نو قیدي زورور یې که کمزوری وي قیدي کمزوری وي زورور نه وي ښه بعضې خلکو هغه زوروره ده قیدي به څه زوري قیدیان زورور نه قیدیان کمزوري وي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی وی لیس تملکون منه شیئا غیر ذلک الا ان یأتین بفاحشة مبینه. غلط کار ترې نه وشو نو داسې ورته ووایه ته ډېره شریفه ښځه ته ډېره ښه ښځه ستا نه دا پلان کې کار وشو زه درنه په دې خفه یم دا ستا نه څنګه کېدو دا ستا نه څنګه کېدو. امید دا دی چې چېرته بیا هغه دا کار ونه کړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایو وی فإن فعلنا فهجروهن فی المضاجع کو چېرته دوی نه څه بې حیایي کار وشو نو تاسو ترې نه بستره جدا کړئ. دویم وضربوهن ضربا غیر مبرح په دغې باندې هم سمه نه شوله بسترې جدا کېدو باندې سمه نه شوه نو بیا څه وکړه وی وخه ته به چې اوس د کار خبره وکړه نه وهل دا نه دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي غیر مبرح زخمی کوي به نه خوږی به نه. بیا د حدیثو شراحو لیکلي دي وي په مسواک کې ووخه په پین یې ووخه د کپړې په دې طرف باندې داسې ووخه دا نه چې لوړ ته پسې ګوتې کې او خپې لاس وله مات کړي. غیر مبرح
چې نغه جوړونکی نه داسې وال وکړه. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي فإن أطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا، ستا تابعداري وکړو نو اخوا سره نور زور ضابطه بیا مه کوه، بس خبره خلاصه شوه. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی وی الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا، ستاسو په ښځو باندې حقونه دي او د ښځو په تاسو باندې حقونه دي. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی وی فحقکم علیهن الا یوطئن فروشکم من تکرهون، ستا ځای ته به هغه څوک هغه نه پرېږدي چې تا ته بد لګي. ستا حق په ښځه باندې دا دی چې ستا بسترې ته به یعنی ستا د راتلو ځای ته به هغه څوک هغه نه پرېږدي چې تا ته خوښ نه وي. مطلب دا دی چې ستا د عزت خیال به ساتي. دا یوازې سړی ته نه دی مرادو چې ته به کومو سړو خپه هغه دې ستا کور ته نه راځي. نه کومه ښځه ستا نه ده خوښه نو ښځه به کور ته نه پرېږدي. یوه زنانه د خاوند خوښه نه ده نو ښځه به هغې له اجازت نه ورکوي چې هغه دې راشي. یو زنانه به هغې له اجازت نه ورکوي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرهون الا وحقهن علیکم ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن وطعامهن، او د ښځو په تاسو باندې دا حق ته چې تاسو ول جوړه جامه او خوراک ښه ورکوئ. غرض مې دا احادیث مبارکه دی باب کې ډیر زیات دي. نبی علیہ السلام منع فرمایلی و، صریح منع فرمایلی و د ښځو د والونه چې ښځې به نه وښایي. لنډه خبره دا ده چې بار سړی کور به ماشوم وي. یو صحابي راغی د عایشه رضی الله تعالی عنها تپوس وکړو، وی نبی علیہ السلام د کور ژوند څنګه و؟ وی نبی علیہ السلام زموږ سره د کور په کارونو کې به تعاون کوو نو چې موږ به څه کار کوو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به پکې زموږ سره تعاون کوو، امداد به یې کوو. خو چې کله به بانګ وویلی شو بیا به زموږ نه داسې روان شو ګویا چې موږ اړو پیژني نه، بیا به ډایرکټ مانځله تو ځان له به خپل پیزار په خپله ګنډو، کپړه به یې په خپله ګنډله، هر کار کې به یې زموږ سره څه اخیستله؟ عیسه اخیستله. کله ناکله به را سره ټوکې هم کولې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عایشه رضی الله عنها ته به کله ناکله آواز کوي یا عایش، هسې به یې دا نوم رالنډ کو یا عایش، کله به یا حمیره داسې آواز به ورته وکړو. یو ځل جهاد له تلي وو، واپسۍ کې راتلو، عایشه صدیقه رضی الله تعالی سره ملګرې وه. نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایل ځئ مخکې له شابه مخکې ځئ. ټول صحابه یې مخکې ولېږل. خوش میدان او صرف نبی علیہ السلام پاتې شو، عایشه صدیقه رضی الله تعالی پاتې شوه. نبی علیہ السلام ته فرمایي عایشه د منډې مقابله نه کوو؟ وی ولې نه؟ منډه یې وویله. عایشه صدیقه فرمایي زه وړه جینۍ وم، د بدن نه سپک وم، د نبي علیہ السلام نه په قدم کې مخکې شوم. وی ډېره موده بعد بیا زه درنه شوم، داسې مقبله راله. نبی علیہ السلام راته وفرمایل عایشه د منډې مقابله نه کوي؟ ما چې ولې نه؟ بیا خو چې منډه وواله نبی علیہ السلام رانه مخکې شو. ما ته چې عایشه بدل دی خلاص شو، بدل دی. مقصد د خبرې زما دا دی چې نبی علیہ السلام به په کور کې د بیبیانو سره مذاق هم کو، خوشحالي به ورسره هم کوله. مطلب دا دی چې کور به خپل یعنی د بچو سره د ښځې سره د هغې سره بلکل هغه څه ورته وایي نرمي کوه، سختي مه کوه. زه اخر کې یو څو فایدې بیانوم. زه کتابونه ګورم د هغې نه او تجربې نه هم ثابت خبره ده. بیبي به ستا سره تک کو دا دی خیال چې یاره زما دی بیبي د زړه نه زما عزت کولی. هر سړی دا غواړي که نه، خو څوک د والو په ذریعې سره وایي چې زما عزت یې وکړه، څوک په اخلاقو سره. نو ښځه چې ستا عزت کوي ستا د والو نه، ستا د بد اخلاقۍ د وجې نه، دا ستا عزت دی؟ دا خو عزت نه دی. هغه ستا نه هېرېږي، دا خو عزت نه دی. عزت دا دی چې کله هغه په زړه کې ستا احترام وي، دا عزت دی. او دا به څنګه پیدا کېږي؟ یو څو مختصر خبرې درته کوم. یو دا چې کله ښځه خوراک پوخ کړي که نه، خوراک یې پوخ کو، بس د هغې صفت وکړه. سپینې وریجې پخ کړې اړو خوند پکې نشته دی، خو تا وخوړلې دی، تا ورته دومره خوږې دي پخ کړې وي چې ګوتې مې ورسره خوړلې. سبا چې کور ته راځي تیاره بریاني به یې پخ کړي. ټیک شو که نه؟ ګوره زنانو کې دا نفسیات دي، دا خبره یاد وساته چې د هغې په خوراک کې ته صفت کوي نو هغه نور کوشش کوي. دویم د هغې د کپړو صفت ته وکړي. تا ولې یو ټوکی راوړه هغې جامې جوړ کړه، انتهایي خوبصورته پکې ښکاري، ښکلې ښکاري. بس هغې له دا خبره پوره ده، هغه د خپل صفت لپاره بیا تا له ځان وجني، ځان قرباني کوي. فیروز الفقار صاحب یو واقعي لیکلې ده.
زه یو ځای ته تللی وم ما له خوراک پوښ شو ما ډوډۍ وخوړه ما چې په دې کې خو انتهایي لذت دی دې خوراک کې ډېر ښکلی خوند دی پکې هغه زنانه په جړا شوله ما چې دا ولې ما خبره وکړه دا په جړا شوله وی چې زما د دې خاوند سره 13 کاله وشو خو لا ده نه دي ویلي ستا په دې خوراک کې خوږ خوند دی دا مې په لومبي ځل ستا د خولې نه واورېدل نو یو چې ته پکې په مخه نکتر وباسې دې کې مالګه نشته داسې د هغه داسې نه رضا کېږي سړیا هغه چای د لم بیا صحیح نه پخوي داسې نه رضا کېږي نو یو دا دی چې د هغې صفت کوي د خوراک دویم دا دی چې د هغې د کپړو صفت کوي دریم د هغې چې ته د هر د هغې د اخلاقو صفت کوي ټیک شو نو دا به نور زور لګوي بیا نو تا زړه ته به هم سکوني د هغې زړه ته به هم سکوني بهرحال الله مې د ښځو د حقوقو متعلق لږه غونته کې خبره کوله اصل کې مونږ د سړو په حقوقو ډېر بحث کوو مولان هم کوي پیران هم کوي شیخان هم کوي او عام هم کوي سړی لګیای چې لږه خبره وشي زما خو په تا دومره حق ته چې ګوره درنګړلی به دې ما ته سجده کړې وه خو سجده غیر الله ته جایز نه ده ځکه ته ما ته سجده نه کوې دا موضوع ډېره زیاته بیانېږي خو د ښځو حقوقو ډېر کم بیانېږي په دې موضوع باندې ما دومره حدیث نن راټول کړي چې په هغې ډېر ټایم لګي کو بیانوم اوس خو بهرحال ټایم لګي مختصري نو مقصد زما دا و د خبرې چې په کمزورو خلکو به ظلم نه کوي زمونږ په کورونو کې چې خپل معاملات سمې نو په زړونو کې به محبت وي مینه به او دا پکار ده او مشرانو ته یو خبره کوم بهرحال لوډ سپیکر بند دی پکار ده چې دا لګېدلی نو د مشرانو زنانو به هم زما دا خبره اورېدلې وه کله ناکله دا کشران خپلولۍ ته پرېږدئ هغې مطلب زما څه دی مقصد زما د خبرې دا دی کله دا کشر د شریکې کورې سړی خو د ښځې سره داسې خپل هغه تعلقات نشي ساتلی دا سړي په خوله کې دا چې یاره ما د خپلې بیوي سره لږ ښه ټایم تېر کړی نو کله ناکله دی وایي یاره ځکه چې کارونه دي فیکټرۍ دي مزدورۍ دي بار ملکونو کې سړی لږې ورځو له راشي نو ده چې په مسافرۍ کې دی چې کور ته لاړ شم خپله بیبي به پلانکي ځای ته چکر له بیام پلانکي ځای ته چکر له بیام دی چې راشي یاره وایي دا بیبي مې چکر له بیامه نو دلته سره ډومبي سیټ ته یا مور وخیږي یا خور وخیږي چې ټول سروله خراب کړي دا به نه کوئ چې ښځې سره خاوند زی خاوند بیا نور ته چاته ضرورت دی دا مور او دا خور خو سره په کور کې هم ناست یو خبره یاد وساتئ مور به هم چکر له بیای خور به هم چکر له بیای چې د هغوی زړونه آزاد شي ټیک شو دا نه وامه په پرده کې بازارونو ته نه وامه اصل سره چې مولوي صاحب وایي چې بازارونو ته چکر له بیای دا نه وامه کله ناکله وباسه مور خور خو هغه ځان له او چې کله ښځه ځان له خاوند ایستل انده پړه کې صحیح یاره کور خو موږ ځان خپل نه شو په ګاډي کې به لاړ شو چېرته څه به وینو په دې ګاډي کې به خپلې خبرې ترې وکړو نو چې ته سره خور وخېجئ مور وخېجئ نه خو په کور کې هم دي نو بیا څه داسې خرچې وشوي اسې خرچې وشوي نو کله ناکله دا خبره زه ډېره په زور شور سره کومه چې دا مشران په هر ټایم کې د ګاډي ته مه ورخېجئ ښځه خاوند چې ته یو ځای ته بیا جو ډایرکټ ورسره مشر ملګری شي خاوند یو سره دی بل چاته څه ضرورت دی او کله ناکله دا خاوند چې دی د خپلې بیبي سره څومره نږدې بهتر ده کله ناکله دی غرمه لاړ شي کمرې ته ننوځي نو بار دا خوا خسخر دا د ښځې لالا دی ګوره ټول په دې کمره کې ناست دي کمره کې د ښځې سره نه کیني د چا سره به کیني ما به خبره پوهېږه که نه دا خبرې نظر انداز کوي د مور او پلار حق به زه انشاءالله بیانوم چې کم دی بیان کړم هم دی بیانوم به هم ټیک شو چې د مور حق څه دی د پلار حق څه دی دا د ښځې حق دی د خاوند حق څه دی دا به انشاءالله ټول بیانومه خو دا یو څو خبرې وي چې په دې سره زموږ په کورونو کې محبت او مینه راشي اصل غرض مې دا دی الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین